الرحمن الرحیم. سلامونه، احترامات او نیکی هیلې عبید ګمریانې هم د مالیار پروډکشن سره ملګرو. لکه دا موقع خو داسې عجیبه شان دا ځکه چې لکه دا ځایونو ته لاړ شو نو اکثر لاله خفګان په دې باندې راشي چې موږ ټول غریب خلک یو او زموږ ټول ژوند تیر شي په دغه یو کور جوړولو باندې، او د سیلاب یو چپه راشي یا ناګهاني داسې افات راشي نو هغه لکه ځان سره یوسي. بیا موږ شکرګزار یو د الله چې زموږ سرونو ته خیر دی. دا هم غټه خبره ده. زه دې وخت کې د تحسین الله بای کور کې ولاړ یم. زموږ کلی دی خزم نالې سره جوخ د دې کور دی. یقینا چې ځمکې ډېرې ګرانې دي او د دوی دا خپله ځمکه وه او دوی کوشش کولو چې لکه په دې باندې دوی ځان له د استوګنې څه دغه وکړي. ما د بهر پورشن هم تاسو سره ډسکس کو راتلو کې او دننه چې راغو نو دننه مو دغه حالات وکته نو 2010 کې دا اخوا چې راغلی و سیلاب ډېر زیات نو موږ باندې هم داسې حالات تیر شوي دا څاروي دا مطلب کډې وډې دا یو ځای نه بل ځای ته کول او د دې لمدېدل ځکه چې ناګهانه یو آفت راشي یو امتحان راشي نو د هغې نه بچ کېدل ډېر ګران وي. څه به وړې د غنمو خمبه ده، بړستنې دي، کپړې دي، نور د کور لوازمات دي، کټونه دي، نو څه به وړې نو هر څه سړی نشي وړې. بهرحال الله دې وکړي چې دغه امتحان کې مونږ پاس شو، مونږ د ناشکرۍ هغه عمل ونه کړو. ملګرو د وینا مقصد مې دا دی د مالیار پاڼه ده که تاسو ما هر ځای نه ګورئ زما غږ هر ځای نه اورئ، صرف دغه درته کوم دغه ریکویسټ درته کومه چې لکه د دې چونکې دا کور ډېر زیات ډیمیج شوی دی. داسې ډېر ملګري ما سره لاره لاروي کې ملو شو چې هغه وي چې د چا کور ډیمیج شوي نو موږ چې ورته کور لکه جوړ کړو د هغې کې ورسره موږ څه کومک وکړو. تحسین الله بای دی د ده نه تپوس کوو چې سیلاب څنګه راغو دی څه ټایم ووتو. جی تحسین الله بای سلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ بس ښه جی. ښه دا راته ووایئ سیلاب چې راغو په کومه شپه نو په هغه شپه وتې وایي که د ماسپښین کې؟ جی اوبه په مده مده زیاتېدې او بیا موږ ماسپښین ووتو چې اوبه له کنټرول نه بار شوې. جی جی. خو موږ بس صرف سرونه او مال بار کو او بره باندې دسته کې سیوا شوې، موږ بیا څه کولی نه شو. ښه دا راته ووایي که نه جي لکه ما خو ړومبې کې ذکر وکړو زموږ د ټولو غریبي ده. تاسو دیاړي میاړي کوئ؟ زه جي مزدور کار یم، بدن مې هم ټیک نه دی، بیمار یم. ښه جي. او بچي مې تقریبا 10 بچي مې دي، 10 پرېرمي مې ده. ښه جي. ښه او زه نور هم ګډوډ یم، صرف دیاړي مار یم، مزدوري کوم خپله. نو ظاهره ده چې په دې خو به ډېر ټایم لګېدلی، تاسو به لږې مطلب دیاړی نه به څه پیسې وځي چې هغه به تاسو را غونډې کړي او په دې باندې مو دا هر څه جوړ کړي نو اوس خو جوړول تاسو دپاره ډېره ګرانه ده. موږ دپاره اوس هم ګرانه ده او هغه وخت کې هم ګرانه وه. که څاروي ماروي ښه بد و نو هغه هم خرڅ کړه نو دا خټې لوټې مې پرې درولې وې. ملګرو څنګه چې تاسو اورېده د هر یو کس خپلې مجبوریانې وي، د دوی بچیم شته الحمدلله الله تعالی ورکړي دي او رازق خو الله دی، الله تعالی ولا رزق ورکوي. خو چې د خټو لوټو دغه کورونه چې دوی جوړ کړي دوی ورکې ډېر زیات خوشحاله و. ناګهاني دوی باندې اوبه زیاتې شوې، دوی لاړه بل کلي ته دوی مایګریشن وکړه، هلته خو صرف خپل ماشومان او دغه غواګانې دغه هر څه ځان سره بوتلي، نور د کور ټول سامان ما تاسو ته وښولو، داسې سامان چې لکه زما زړه نه غواړي چې زه هغه لکه د شیشه باندې وخیم. خو دغه سامان دغه ټول سامان داسې نور ډېر سامان ګیر چاپېره پروت دی چې هغه لکه دې کې ډیمیج شوی دی، بالکل د استعمال نه دی ځکه اوبه دلته چې څومره راغلی وي زیاتې اوبه وي او دغه ټول سامان ډیمیج شوی دی. یقینا چې دی به د کور دا فرنیچر دا سامان دا دوباره اخلي. د کور دا دیوالونه چې کوم غورځېدلي دي دا دیوالونه که تاسو وګورئ دې کې کریکس وغیره راغلي دا هم په شا روان دي. دغه دیوال ما بار نه وکتو دا یو دالان دی چوپال دی د مال حال دغه هم بار روان دي، دغې چوپال ته اډانه دی. نو زه دغه خواست کوم زه درته یو ځل بیا وایم چې د مالیار په شیشه باندې به د دې خپل نمبر راشي، د موبایل نمبر هغې باندې تاسو ده ته کال وکئ او ده سره چې څه کومک کول غواړئ ټول هر څه ته د منځ نه وکاږئ. عبید ګمریانې مالیار پروډکشن بل او بل او بل ته وکاږئ، صرف الله سره خپله معامله وساتئ او دوی سره معامله وساتئ او سم چې وي دوی له ډایرکټ راورسوئ. زما دغه ملګري که مطلب هغه پاکستان کې دي، د پاکستان نه بهر دي، زما هغې ته دا خواست دی ما ځان سره
سره د دې دپاره چونکې دیان صاحب هم راوستی دی زما کزن دی هغه ته به تاسو که لږ دې خوا مخکې ته راشي هغه ته به ریکویسټ کوو چې هغه یو څو خبرې انګلیش کې چونکې د هغه انګلیش سټرانګ دی ظاهره ده چې هغه پروفیسر دی نو هغه به تاسو ته یو څو خبرې انګلیش کې وکړي زمونږ فارن کې چې کوم ملګري ناست دي زما ملګري بېشکه هغوی خپل هلته کولیګس ته دا خولی شو چې لکه د فلډ د وجې نه چې کوم خلک افیکټډ دي د هغوی ته د څه ضرورت دی او بله خبره بیا هم دا کومه چې په دغه سکرین به د تحسین الله بای نمبر راشي تاسو ډایرکټ د سره رابطه کولی شئ جی دیان بای اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم thanks to Abid Gamaryani for projecting all these disasters and everything you have seen on the screen visually. So he is Tehsinullah bhai, he is standing with us, his number will come, it will pop up on the screen, and whoever from the foreign or from the other regions can help him out, so his number is there, so directly he can be contacted to help him construct his home, and I would say that he should relive his normal life again. And as we can see that all the debris and all the other things they are lying scattered over here in the yard, and he needs really a very generous sort of help from all the people who are human people, who are the benefactors of the humanity. So if any help can be extended to him, so we will welcome them, and inshallah Allah will reward them with higher and higher ranks here in this world as well as in the world to come. Thanks a lot. ډېره مننه دیان صاحب تحسین بای نمبر مو راته ووایي که ستاسو هغه بچنګي وي هغه دې راته وایي که تاسو ووایي زه به ته ویم جی 0313 0313 92 72 293 92 293 دا نمبر مې مرګرو دا ویلو مقصد صرف دا و چې دا تاسو د خولې نه واورئ بعضې خلک لکه دا خبره کوي چې لکه دا نمبر د څنګه ورکړی دی نه نمبر دی ځکه په خپله خوله باندې وي چې دا د نمبر به باقاعده ویډیوز کې د نمبر کتی شي او بیا چې دغه د سکرین باندې کم نمبر راغلی هغه نمبر سره ټیلی کولی شي نو زه هیله لرم چې څنګه دیان صاحب وي تاسو ته څنګه ریکویسټ کو دا صرف د تحسین الله بای دپاره نه دی دا د دې نړۍ د هر یو غریب دپاره دی د هر یو هغه کس دپاره دی چې هغه زما د خاورې ګل دی د هغه کور چې سیلاب وهلی دی او هغه افیکټ شوی دی او هغه واقعي متاثره دی نو د هغه دپاره دغه ټول ریکویسټ مونږ کوو دیان صاحب که دغه ریکویسټ وکړو نو دا دغه ټولو خلکو دپاره دی تاسو سره هیلپ وکئ کوشش به مو دا وي چې کم یو کس له مونږ کور ته ځو د هغه نمبر باقاعده تاسو ته په سکرین باندې راولو ډېره مننه د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ په لوی الله مو سپارم ډېره مننه تحسین بھائی جی السلام علیکم وعلیکم السلام